کله چې مجوس په دې پوه شو چې اسلام غالب شو او خور شو د دې مقابله ګرانه ده مګر پوه شو چې دې ته مخې ته ودرېدل خو مشکل شو ګران شو عبدالعزیز بهاری ایمان کامل صفاسی کی ذکر گئی لمن فرقت دولت المجوس عن فارس فشاور بعض الشياطين بإفساد الإسلام فأحدثوا القول أن صحابة ظلموا على البيت کله چې مجوس په دې پوه شو چې اسلام خور شي غالب شي نو هغوی په دې پوه شو چې اوس مقابله ګرانه وه نو هغوی صلاح وکړه چې راځئ دا صحابه بدنام کړو د دا دین به بدنام شي نو د صحابه کرامو باندې الزامونه شروع کړل چې دوی په اهل بیتو ظلم کړی موږ د اهل بیتو د هغه مرتیا کوي د هغې مرسته کوو اهل سنت والجماعت یو خوا شو او شیعه بل خوا شو اهل سنت والجماعت کې فرقې او ډلې پیدا کېدي معتزله پیدا کېدل خوارج پیدا کېدل جهمیه پیدا کېدل دغسې شیعه بل طرف ته شو شیعه اول چې وو هغه مشرکین نه وو نه هغوی داسې لکه اوسې دي شیعه چې هغوی سره په دي چې هغه اصحاب علي وو او بل طرف اصحاب معاویه شو یو شیعه معاویه شو یو شیعان علی شو و شیعان معاویه و اهل سنت شو هغوی کې چې ډلې پیدا کېدې نو هغوی به سمدستي مقابله کوله او په هغوی به رد کړو زموږ د عقایدو کتابونه وګورئ نو هغوی ردنا الجهمیه ردنا المعتزله ردنا الخوارج او په هغوی په زموږ د عقایدو په کتابونو کې د هغوی روټونه دي شیعه دا نقصان وکړو چې هغوی کې کله یوه ډله پیدا شوه چې هغوی اول خو هغه ټول د اهل بیتو سره مینه وه د هغې د وجې نه شیعان علي ګرځېدلي خو په هغوی کې چې کومې ډلې پیدا شوې او هغوی د حد نه واوښتل هغوی د صحابه بدي شروع کړه او شرکیات شروع کړه د هغې جواب یې ونه کړ چې جواب یې ونه کړ نو هغه پرې غالب شو او شیعه ټول هغسې شو څنګه چې هغه لومړنۍ پکې ډله پیدا شوې وه ځکه هغوی جواب ونه کړو اهل سنتو جواب کو دغسې د دې دور کې الحمدلله زموږ جماعت دی چې کله یو باطله فرقه یا باطل پرست پیدا شي نو موږ هغه الله ته ورکړو هغه د جماعت ته وباسو موږ ځکه تا سره څوک ځي نو ځي دی